أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا إليه فإذا هو راعي معزن رواه مسلم. دا احادیث په دې سلسله کې منګل ولو چې مؤذن کله بانګ کوي نو اوریدونکو سړی له څه پکار دی چې وایي چې د مؤذن په شان ثوابونه حاصل کړي. پرونی سبق کې ملوستي وو چې د مؤذن ډېر لوی فضایل دي نو د هغه د اذان کولو ډېر زیات فضیلت دی. نو هغه فضیلت به اوریدونکو خلک څنګه حاصل کړي ځکه چې بانګ خو په کلی کې یو کس کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول کله چې تاسو د مؤذن اذان واورئ نو چې هغه څنګه الفاظ وي هغه شان وسره تاسو وایي. ثم صلوا علی او چې کله بانګ ختم شي نو بیا په ما باندې درود ولېږئ بیا اللهم صل علی محمد النبي الأمي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د درود کم الفاظ چې سړی ته یادي په هغې الفاظو لري پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ولېږي. او بیا چې کوم سړی پیغمبر علیه السلام وایي چې کوم سړی په ما یو ځل درود راولېږي نو الله تعالی د هغه دپاره 10 ځل د رحمت فیصله کوي. او بیا یې د هغې نه وروسته ووایي چې د ما دپاره وسیله وغواړئ وسیله. او چې چا د ما دپاره وسیله وغوښته د قیامت په ورځ باندې به زه د هغه دپاره د الله په مخ کې سپارش کوم. نو اوس په دې اوس چې مو کوم د حضرت جابر په روایت باندې رضی الله عنه په روایت کوم حدیث ولوسته په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقه ښیي چې دا د وسیله به څنګه غواړي وسیله به څنګه غواړي. پیغمبر علیه السلام وایي په ما درود ووایه د بانګ نه وروسته او د هغې نه وروسته بیا په زما دپاره دعا وکړه چې الله ما له وسیله مقام راکړي. نو هغه کوم الفاظ دي چې د هغې په ذریعې باندې سړی د پیغمبر علیه السلام دپاره دعا وغواړي نو هغه دا الفاظ دي. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم سړي د مؤذن نه دا اواز واورېده چې اذان الفاظ یې ترې واورېده هغه خپل اذان ختم د ختمېدو نه وروسته دا الفاظ ووایي چې اللهم یې زما خدایا رب هذه الدعوة چې دا دعوت چا طرف ته دی هغه رب ته آواز کوم یا زما د دې دعوت ربه التامة چې دا پوره دعوت دی والصلاة القائمة او د دې منځونه چې د چا دپاره کومه هغه رب آت محمدا الوسیلة یا الله محمد علیہ السلام له هغه وسیله مقام ورکړه والفضیلة او هغه غوروالی وله ورکړه کوم چې مطلوب دی
وبعثه اولېږه دا پیغمبر مقاما هغې ځای ته محمودا چې د هغې صفت کړی شوی دی الذي هغه ځای وعدته چې تا د خپل پیغمبر سره وعده کړې ده اے د دې دعوت ربا اے د دې کائناتو د عبادت او د قائم شوي منځ ربا محمد علیه السلام له وسیله او فضیله ورکړه او یا الله هغه ځای ته ولېږه چې کوم تا ورسره وعده کړې ده هغه ځای ته دا پیغمبر علیه السلام ولېږه نو پیغمبر علیه السلام وایي کوم سړی چې دا دعا وویله حلت له شفاعتي یوم القیامه د هغه دپاره زما سپارش د قیامت په ورځ باندې دا لازم شو ته به سپارش کوم دا الفاظ راته تاسو ووایئ چې که چاته نه یاد شي یاد شي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دا الفاظ دي دا الفاظ چې چا ولوستو نو د هغه لپاره د ما سپارش لازم شو حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام یو عمل نقل کړي وی پیغمبر علیه السلام با چې په کوم کلي کې بانګ کېدو په هغه ځای کې به چاته څه نه ویل چې په کوم کلي کې به بانګ کېدو دا بانګ دا د شاعرو د اسلام نه دی دا د اسلام د شاعرو نه یو شاعر دی اگر چې په خپله باندې سنت دی فرض نه دی که بانګ ونه شو نو جمع کېږي خو د اسلام د شاعرو نه دی نو چې کوم ځای کې به دا بانګ کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کلی مسلمان ګڼو او په دې کلي باندې به حمله نه کوله نو حضرت انس فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې په کوم کلي باندې به جنګ له لاړو نو اول به د سهار د مانځه پورې به د انتظار کوو ځکه جنګجو خلک د سحر مانځه په ټیم کې په دې ټیم کې جنګونه کوي نو چې سحر به پیغمبر علیه السلام انتظار کوو چې ته ورې دې کلي نه چېرته را بانګ اواز خو نه راځي نو چې کله به د بانګ اواز راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا هلته جنګ نه کوو نو یو ځل موږ غزا له تللو نو په لار باندې روانو په یو کلي کې مې شپه راغله نو هغه کلی چې و په هغې باندې حمله کولو نو پیغمبر علیه السلام انتظار کوو چې ورې د سهار دا بانګ کېږي که نه کېږي چې چېرته مسلمانانو باندې چېرته پکې څوک مسلمان شوی نه اگر چې په دې کلي کې سل کافر دي خو یو پکې چېرته مسلمان نو هسې نه چې بیا دا مسله را نه شي نو په دې کې لږ ساعت وشو چې اواز وشو چې الله اکبر الله اکبر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې علی الفطره دا خو د اسلام د اصولو مطابق لګیا دی دلته خو اسلامي اصول شته نو بیا د دې نه وروسته ویل اشهد ان لا اله الا الله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله بس د اور نه خلاص شوې د جهنم د اور نه خلاص شوې ځکه چې اوس موږ جنګ کړی وی او په دې کې ته مړ وی نو بیا خو به ته کافر په بنیاد باندې به وی نو بس وی دا چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دی ویله د جهنم د اور نه بچ شو نو موږ لاړو چې یاره دا څوک دی دلته دا خو د کافرو وطن دی او په دې ځای کې خو د اسلام دعوت لا نه دی خور شوی په دې ځای کې دا څوک دی وی هغه موږ وکته چې معلومات هم وکړو نو هغه په هغه ځای کې یو شپنکۍ او بیزې ساتلې ګډې بیزې ورسره وې او ځان له یې لمونځ کوو نو د ځان له د مانځه ټیم چې و مسلمانو نو د مانځه دپاره یې ځان له اذان وکړو نو ګوره یوازې د جمع دپاره اذان نه سړی چې په ځان له ځای کې یوازې وي که نه نو هم ځان له به بانګ وکړي او ځان له به اقامت وکړي او په جمع به ودرېږي دی یوازې نه دی د سره ملایک دي دوه خو سره مستقل دي په دې ماحول کې پیریان دي نو هغه ټول به په ده پسې ودرېږي نو بس دا د جمع شو او چې بل راته هغه پسې ودرېږي یا په دغه جمع کې شریک شو نو چې کوم سړی اذان وکړي بیا ځان له اقامت وکړي او بیا په جمع ځان له ودرېږي او په دې نیت چې زه په جمع ولاړ یم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې احادیثو د مفهوم مطابق دا سړي له به الله تعالی د جمع اجر ورکوي د جمع اجر به ورکوي دا مونږ او تاسو چې کله جومات ته راشو یا په کور کې په مانځه باندې ودرېږو نو مونږ او تاسو بانک خو ډېره بعیده خبره ده چې وکړو خو ځان له اقامت هم بالکل نه کوو او اقامت که ونه کړی شو بیا هم هغه مونږ داسې کوو لکه بالکل چا چې په زور دې مانځه ته راټینګ کړي نو په دې وجه باندې چې ځان له ودرېږي هم اذان او هم چې دی نو اقامت به وکړي او په جمع باندې به ودرېږي
نو فرمایي عن انس د حضرت انس نه روایت دی قال دی وی چې کان النبي صلی الله علیه و آله وسلم نبی صلی الله علیه وسلم یغیر هغه به حمله کوله په یو کلی اذا طلع الفجر کله چې به سحر راوخته وكان يستمع الاذان هغه به اذان پورې وږي خودو فان سمع اذانا کله چې به اذان واورېدو په کلی کې نو امسکا نو بیا به جنگ نه کو بن به کو دان و الا او بانګ پکې نو نو اغارا نو بیا په غیال حمله کوله فسمع رجلا نو په یو سفر کې یو سړی واورېدو یقول چې ویلي الله اکبر بانګ یو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الفطره د اسلام د اصول مطابق ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله چې دال باز کلوي نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم خرجت من النار بس د اور نه خلاص شي فنظرون صحابه وګرځي د وې قتل الیه هغه سړی ته چې دا بانګ چا وکړو فاذا هو راعي معزن نو هغه د یو بيزوګرو بيزو والو چې هغه ځان له بيزي ساتلی او ځان له یوازې مونږ کو خدای له سره بانګ په دې وجه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې د بانګ نرستا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته د دې پورې د الفاظ خو دا یو شو خو د دې نرسته چې سړی دا الفاظ وایي دی وی د پیغمبر علیه السلام نه مې په خپل اورېدلې دي چې کوم سړی د بانګ نه وروسته دا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه چې دې اذان نمخ کې کوم ګناهونه کړی او ورته معاف شي ثال پاس دي دقل الفاظ دي په دې اذان کې چې د مؤذن کوم الفاظ ویل الله اکبر د الله بڑای بیان شو اشهد ان لا اله الا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د الله تعالی د توحید عقیده په کې بیان شو نو چې دال پاس کله سړی وای چې اشهد وی وای راسه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله دال پازوي او ور سره بیا د اقرار وکي چې رضیت بالله ربا شکر دې چې الله ته رب ویلې په دې خوشاله وبالاسلام دی وبمحمد رسولا او شکر دې چې محمد علیه السلام ته پیغمبر ویلې په دې خوشاله وبالاسلام دینا او شکر دې چې اسلام ته خپل دین ویلې په دې خوشاله الله مې رب دې محمد علیه السلام مې پیغمبر دې او اسلام مې دین دې په دې درې ټکو خوشاله یم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بانګ وروسته څوک دال پازوي غفر له ذنبه د ټول ګناهونه د معاف شي ټول ګناهونه چې دته کم په دې وخت کې کړي د تیر مازن را پدې خو هغه ورته شي معاف شي عبد الله ابن مغفل یو صاحب دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ملګرو د پاره یو هدایت نامه بل جاری کړو لکه کم طرف ته مخ ها خجی عبد الله ابن مغفل وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دل مونږ ته دسی وی چې ګوره کله بانګ وکړي نو په بانګ پسې به فورا نه ورغږي څونه ټیم بسړایلی احادیث د مختلف په باب کې ذکر دي د بانګ او د اقامت په منځ کې څونه ټیم پکار دی یو خو زموږ رواج جوړ شوی ماما ګنټه مخکې هم بانګ کوي د ساري او فقیر ماما اکثر یو نیمه ګنټه مخکې کوي ها او شاټې ملاجان رحم الله جان ماما چې دین واغه د فقیر ماما ټیم یې تقریبا یو شان دي ها نو ګنټه نه ګنټه ته ضرورت نشته یعنی په داسې ټیم کې مونږ کوا او بانګ او د مونږ په ټیم کې دونه وخت اخلا چې ځان له پکې 2 رکعات نفل خو کولای شي ځان له پکې 10 خو کولای شي یعنی کم ټیم د سیم نه بالکل د یو بل سره جوختولم نه پکار چې بس الله اکبر او بیا الله اکبر اقامت شروع کی او بیا په مانځ باندې ودرېږي د بانګ او د اقامت په منځ کې دومره ټیم اغستل چې پای کې سړی او 2 رکعات مونږ کولای شي یا ځان له پکې خوراک کولای شي مخکې د رسول حدیث کې براشي یا ځان لسکا کولای شي یا د کور نه پکې جماعت ته راتلی شي یا دا چې سړی پکې اودس کولای شي دونه ټیم پکې کم از کم پکار دی
دا کوم چې مشهور جماعتونه دي مثلا زمونږ په ملک کې فیصل مسجد دی نو هغه ایریا یې غټی د اودسونو ځای ښه کافي لري دغه شانې حرمینو ته لاړ شي نو چې بانک شروع شي او ته اودس شروع کړې نو جمع ته نشي رسېدی ځکه چې هغه دونه لري چې ته اودس کې بیا سب ته رسې نو ستا نه به بیا د مونځ نو په دې وجه مخکې به ځان فارغ نو عن عبد الله ابن مغفل عبد الله ابن مغفل فرمایي قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بین کل اذانین صلاة د هر دو اذانونو په منځ کې یو مونځ دی بین کل اذانین صلاة د هر دو بانګونو په منځ کې مونځ دی دا کوم او په درېم ځل بیا ووایي چې لمن شاء که څوک یې کولی شي کوي دی که څوک یې نشي کولی نو څه فرض نه دی یعنی د اذان او د اقامت په منځ کې 2 رکعاته مونځ کوئ 2 رکعاته مونځ خامخا کوئ نو چې کله بانګ وشي نو زمونږ د علاقو خلک اول خو جومات ته نه راځي چې راځي نو دا نور په شان هغه دی له بتل یا باغ ستنې ته ناست یا بل باغ دی ته ناست یا بل باغ دیوال ته ناست او که خدای پاک چېرته توفیق درکړو د ملکنډ جومات ته لاړی دی غټ جومات نو هلته چې خطیب کله خطبه شروع کوي نو د چاپېر دا خلک داسې ناست ته به دا چېرته حجرې له راغلي دي د حجرې جومات د حجرې په شانې چاپېره د دیوالونو ته رډې لګولې په سب کې نه کېږي نو دلته کې حدیث الفاظ چې کوم دي دا دي چې کله اذان وشي او جومات ته راشي نو د اذان او د اقامت په منځ کې به ځان له 2 رکعاته وکړي نو 2 رکعاته خلک په کوم ځای کوي دیوال پاتې کوي نه په سب کې به کوي سب کې به کښېني ها دومره دا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ماښام د مونځ متعلق چې دی نو هغه وایي چې د ماښام په مونځ کې چې دی نو د ماښام د بانګ او د ماښام د مونځ په منځ کې د دې په منځ کې دغه نه دی پکار 2 رکعاته نفل نه دي پکار ولې ځکه د ماښام مونځ ډېر کوتاه دی کم دی چې کم دی د هغې په وجه باندې هسې نه چې د ماښام د مونځ دا ټایم دی نه خراب شي نو که ونه شي نو صحیح ده او هغه یو دلیل نیسي هغه دلیل دا دی چې بریده الاسلمي په نوم باندې یو صحابي دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بل روایت کې داسې فرمایلی دي چې عند کل اذانین رکعتین خلا صلاة المغرب د هر 2 اذانونو په منځ کې 2 رکعاته نفل شته سوا د ماښام د مونځ نه سوا د ماښام د مونځ نه د ماښام د مونځ نه دی ته ولې نه پې کړی دا په دې وجه باندې هغه مکروه ګڼي چې نه دي پکار ځکه چې دا ټایم ډېر کوتاه دی هسې نه چې ټایم د نه خراب نه شي ها که په کوم ځای کې خلک کوي مثلا سعودي عرب کې خلک لګیا کوي نو ټایم شته دی خلک که ته کوې او که نه کوې نو خلک نه ودرېږي نو بس هلته یې تم وکړه خو که فرض کړه په یو ځای کې دا رواج نه دی خلک نه کوي او جمع ودرېږي او ته وایې چې نه ورې ته ځان له 2 رکعاته مونځ کوم او کله د امام سره اړم او کله د مقتدي سره اړم او کله پکې بیا ته په هغه فتوا ولګوې او کله په تا فتوا ولګوې دلته یو مشر دلته کې یو ځلې په دې بره هدیره کې تقسیم په یو څیز باندې ونښته نو بیا ورته ما هغه ځای پرېښود نو هلته دغه شی کوه نو هغه بیا غریب چې دی د هغې نه بیا خبر نه وي چې لکه اخوا بسۍ خو یو خبره چېرته لیدلي یا اورېدلي د هغې په وجه باندې د ځان هم چومندیګرۍ جوړ کړي نو چا نه به هم چومندیګرۍ نه جوړوي کوم دی کې چې خلک دا نفل کوي د ماښام د مانځه نه وروسته او هغې ټایم ورکوي نو ټول یې کوي ټایم وکړه ځکه چې ته خو یوازې جمع نه کوې جمع خو به د هغې سره کوې نو ټایم شته وکړه ځکه د هغې فکر دا دی چې دا حدیث مطلق دی او مطلق چې ذکر شو ته هر مانځه کې به کوې نو هغې ټایم پرېږدي د دې وجه نه هغې د ماښام د مونځ ټایم لږ وروسته حسابوي وایي هغه شفق چې دی نو دا سوروالی نه دی هغه سپینوالی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي نه دغه سوروالی دی چې سوروالی ختم شو د ماښام ټایم ورسره ختم شو اوس بسې چل کوي او چې په کوم ځای کې نه خلک په بانک پسې ودرېږي نو بیا د دا نه پارټیکولا مه جوړوه بیا ودرېږه صرف خپل جمع کوه ځکه چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه کله چې جمع ودرېده د جمع سره بیا وروسته نور منځونه نه کېږي په دې وجه باندې بعض خطیبان چې دي نو د سار په دې منځونو کې یا د ماسپښین په مانځه کې زموږ دا خلک دا د سنتو سره بلد دی نو دا سنت خاماخه کوي اله جمع لري نو جمع به ولاړی خو ځان له هلتې په سنتو ولاړی نو په کار نه دی چې ودرېږي خو ولاړي اکثر د هلکان اکثر ولاړي یا سپینګري ولاړي نو چې کوم دا نفلو والا ملګري دغه فکر لري چې د هر نو هغه وایي ګوره چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه دا حدیث پیش کړي چې کله مونځ ودرېږي نو بیا به بل مونځ نه کوي بیا به حقې سره ودرېږي
خو چې د ماښام د مونځ ټیم شي نو بیا د هر چا سره پې جګړې کوي دلته 2 رکعته مونځ ونه کړو دلته دا ونه کړو لکه چې امام ودرېده جمع یې شروع کړه خو بس ودرېږه پسې که نه ته پخپله دا حدیث نه پیش کوې د سهار په مانځه کې پیش کوې د ماسپښین په هغې کې پیش کوې چې کله اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه نو چې کله مونځ ودرېده بیا ته په مانځه په هغه امام پسې ودرېږه خپل مونځ کوه نو په دې وجه په دې باندې به جګړې نه کوئ په دې باندې به له یو بل سره لانجې نه کوئ په دې باندې به چاته دا نه وایي چې داسې کوو داسې مه کوه چې کوم ځای کې خلکو ټایم ورکاو نو امام لا نه ولاړ نو وکړه 2 رکعته ځان له او که فرض که په کوم ځای کې چا نه و دغه شانې ودرېدل ځان له نو بس ودرېږه پسې نو دواړو باندې به عمل راشي دواړه خبرې به یاد هم شي او محفوظ هم شي الله دې د عمل توفیق موږ ټول راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رب